اته کاله وروسته د کراچۍ بلدیه فیکټرۍ کې انسانیت سوز پیښې فیصله کراچۍ ترهګرۍ مخنیوي عدالت اورولې. فیکټرۍ ته اور لګولو او 250 خلکو سیزلو په جرم کې عدالت په دې پیښې کې ککړ مجرمان رحمان بولا او زبیر چریا ته د مرګ سزا اورولې ده چې ورسره عدالت څلور ملزمانو فضل احمد، علي محمد، ارشد محمد او د فیکټرۍ منیجر شاهرخ ته د سهولتکارۍ په جرم کې عمر قید اورولې دی. د دې سره سره عدالت د ام کیو ایم سینیر غړی رؤف صدیقي بشمول څلور کسان بری کړي چې پکې ادیب خانم، علي حسن قادری او عبدالسلام شامل دي. ترهګرۍ مخنیوي عدالت فریقینو دلایل اوریدو وروستو فیصله په 2 سپتمبر محفوظه کړې وه. عدالتي فیصله 240 صفحو باندې مشتمله ده چې پکې د دې خبرې ذکر هم کړی شوی چې مجرمانو څومره کسان وجلي نو دومره واره دی ورته سزای موت ورکړی شي. د دې سره سره حماد صدیقي او علي حسن قادری عدالت اشتهاري ګرځولي دي. کیس کې 968 ګواهانو نومونه شامل وو چې پکې 400 نه سیوا ګواهانو بیانونه قلمبند کړي شوي دي. بلخوا ام کیو ایم پاکستان د عدالت په فیصلې موقف اختیار کړي چې د رؤف صدیقي بری کېدل د دې خبرې وضاحت دی چې ام کیو ایم په دې پیښه کې شامل نه وو. د حیرانۍ خبره ده چې کوم خلکو ته په دې فیصلې کې سزا اورولې شوې نو د دغه خلکو تعلق هم د ام کیو ایم سره دی. د کوم وضاحت چې ام کیو ایم ترجمان ونه کو کنه جی آی ټی ریپورت کې دا خبره سره د وضاحت کړې شوې وه چې بلدیه فیکټرۍ ته ور د 10 کروڑو روپو بته نه ورکولو په ترڅ کې لګولې شوې وو. یاد دی وی چې 8 کاله وړاندې په 11 سپتمبر کال 2012 کې سحر په 8 بجې په دې فیکټرۍ کې ور لګولې شوې وو چې څو وخت مزدوران په فیکټرۍ کې دننه موجود وو. ور هم د داسې کیمیکلو د لارې لګولې شوی وو چې فیکټرۍ کې مزدورانو ته د راوتو وخت هم میلاو نه شو او بل ورته ظالمانو د فیکټرۍ مین دروازې هم د بار نه تالا کړې وي چې له وجې په دغه پیښه کې 240 بېګناه مزدوران لوخړه کړي شوي وو. دلته دا خبره د افسوس وړ ده چې متاثرونو کورنو ته انصاف ترلاسه کولو لپاره 8 کاله د انتظار د اذیت نه تیر شوي چې له وجې متاثرونو باندې ډېرې تودې او سړې تیرې شوي دي. بیا هم د کراچوالو خبره چې دیر آئے درست آئے. نعمت زاده، خیبر نیوز، کراچۍ.